یو سړی پر خپل مال باندې څوک ناحق مړ کړي، زما کور، زما مځکه، زما دکان، زما پلازا، زما موټر، زما موبایل، زما بټوا، زما روپۍ ما څوک ورباندې مړ کړي. و د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی پر خپل روپۍ مړ سو، پر خپل مال، پر خپل حق مړ سو، دا شهید دی. د دې په شهادت کې یوه ذره شک نشته، د بخاري او د مسلم حدیث دی. اوس یو سړی رالی ویل یا رسول الله که چیرې یو سړی رالی زما چې زما مال اخیستی په زوره ناحقه مې ورکوه. یا رسول الله جنګ را سره کوي، جنګ ورسره وکړه. یا رسول الله کې زه مړ کړم ته شهید یې. یا رسول الله که په دا جنګ کې دی راسه مړ سو دی جهنمي دی. اوس خبره دا د عزیزان په دنیا کې موږ ته هره ورځ وینو، کله د چا څه موټرسایکل اخیستی وژلی دی، کله موټر اخیستی وژلی دی، کله خپله مځکه ځینې اخیستله وژلی دی، کله په زوره راوستلی دی وروره هغه د مځکې انتقال و ګوتې ورباندې لګوي پر دې وژلی دی، دا شهید دی. اوس که چیرې چا له تا ستا موټر اخیستی تا نه ورکوئ سره جنګ میسلو، هغه سړی د وژلو حق خو هېڅوک نه لري، د وژلو حق هېڅوک نه لري، خو لیکن تا د خپل ځان د خلاصون دپاره تا د ده څه ځان خلاصوئ، درڅه ووهل سو، درڅه وویشتل سو، درڅه مړ سو، پروا نه لري. ځکه د انسان عزت تر ګر جهان و انسان ته محترم دی او محبوب دی. بالکل ښه خبره خو دا ده، ګوره سپین ږیري مشران موږ ته دغه وایي که غله موټر درڅه اخیستی وریا که پروا نه لري. موټر به پیدا شي، هغه پښتانه وایي چې سر یې خولیانې ډېرې دي، یا دغسې مطلب موټرسایکل یې درڅه اخیستی پروا نه لري وریا که. خو لیکن که چیرې بیا داسې پیښه سوه ته په دې کې مړ سولې ته وچ کلک شهید یې، او که د دی مړ کوي نه قصاص نه دیت یو شی نسته پر تا باندې، او دی به ځي جهنم لر. دا د الله رسول فرمایي. اوس خو عدالت دی، قانون دی، که څوم د دروغ عدالت دی، که څوم د دروغ تاڼي دی، که څوم د دروغ حکومت دی. کور ته به غل راغلی ما او تا به وژني، بیا به مې دا خپله کوروالا دا خپله لور له دې غلو له دې بدکارانو خلاصه کړي یا خلاصوله دا غل به مې وژلی یې. بالکل جایزه ده، شک نسته پکې. خو منګرها په قانون کې، د دنیا په قانون کې ته ملامتېږې په دې خبره. دا جبه قانون دی. دا یو ورځ دوه کسان رالو پیغمبر علیه السلام لره، د بخاري او د مسلم حدیث دی، سره جنګ یې سو، دا یو راولاړ سو، دا بل یې ټینګ غاښ ورجه کړی و، لاس یې نه ورلکوي، د لاس جن راکش کړي، چې راکش یې کوي د هغه غاښونه ووتل، اخیر چا به ګواښ کړی. اوس دا سړی رالی پیغمبر علیه السلام لر چې یا رسول الله پلاني سړي زما غاښونه راویستل. څنګه در ویستل؟ داسې داسې معامله وه. سړی هم پیښ پیغمبر اسلام په مجلس کې ویل یا رسول الله زه په خوله ټینګ ونیولم، غاښ یې راجګ کړی و، ما لاس جن راکش کوي، د ده غاښونه ووتل. اوس هغه غاښو والا بیا څه ورته وایي؟ ما ته به د دې تاوان راکوي. پیغمبر علیه السلام ورته و ده به دا لاس تا په خوله کې پرېښی وای چې تا څومره چیچلی سو هغومره به دې چیچی. هېڅ پروا نه لري، د غاښو تاوان نسته، هېڅ پروا نه لري، د غاښو تاوان نسته. ولې تا دی خرابوئ په هغې کې د غاښونه ولاړو. یا کله کله یوه زنانه خپل عزت بچاوي، څوک رالی زنانې ته بېعزتي رسوله، بېلاري یې کوله، د هغې عزت یې لوټوئ. اوس دا زنانه راولاړه سوله، دا بدکاره سړی دا یې مړ کوي، پروا نه لري، دیت میت نسته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په عدالت کې یو زنانه پیښ سوله چې دې پلانی سړی چې دی هغه وژلی دی. پوښتنه وسوه څنګه دې مړ کوي، ولې دې مړ کوي، پر چیش دې مړ کوي؟ دې ورته ویلې یا امیر المؤمنین دا سړی زما د عزت په بې عزتۍ پسې و، دې سړی پر ما تیری کوي، دې سړی پر ما جنسي تیری کوي، دې سړی زما سره بېلاري کوله، ما د خپل عزت د وجې یا په توره یا په خښته یا په ډبره ما وویشتې، هغه مړ شو. حضرت عمر فاروق ول د مورې شیدې دي ډېر ښه کار دی وکړه، بالکل صحیح خبره ده، جایزه ده. یوه ښځه خپل عزت بچاوي، بیا مطلب هغه سړی جنې مړ سي، د وژلو اراده یې نه وه، جنې مړ سو، پروا نه لري.
منیسف لدیانوي شهید صاحب رحمه الله لیکلي دي کچيري یوه زنانه وه هغه چا بې عزته کوله چا بېلاري و بل بې عزتي خوا د سمیشتې سر په خلاص دی د دې بې عزتۍ د وجې ځان مړ کوي ځان یې مړ کوي هلته کسان لس دي اوس دلته دا مجبوره ده چې دا خلک پر ما راغورځېدلي دي دا خلک ما بې عزته کوي دا خلک ما سره څه کوي نو دې ځان مړ کوي د الله په دربار کې ډیر امید دی چې دا خودکشي نه ده دا د خپل عزت د بچاو دپاره دې پروا نه لري نو دلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سړی وایي یا رسول الله که زما سره جنګ کوئ زما مال یې غوښتی جنګ ورسره وکړه نو که زه مړ کړلمه ته شهید یې که مې دی مړ کوي دا غل دی چې دی دی بیا جهنمي دی د چا کره غل ورغلی بیا په کور کې مطلب کوشش به ډیر کوي چې دا غل جنې مړ نه سي ځان جنې خلاص کړي خو جنې مړ نه سي که چیرې جنې مړ سلو پروا نه لري او بیا که دا غل جنې وغورځېدی ولاړی چې ولاړی بیا په دا سبا ولیدی دا کور والا دا غل سبا ولدي بیا یې مړ کوي اوس دا کم چا چې مړی کړی دا قاتل ملامت دی د ده سره به پوره حساب کول کیږي دا کم غل چې ته وژنې دا کم څوک چې تا ته بې عزتي در رسوي په د هغه ساعت کې جایزه ده چې سړی یې مړ کړي بل وخت جایزه نه ده دا یوه خبره ده عدالت دی قانون دی نه ما ته د وژلو حق شته نو تاسو ته د وژلو حق شته بیا که چیرې کور ته رالو نو تر بې عزتي نو بیا مرګ زوم شو یا زه مړ یا دی مړ یا ته مړ یا دی مړ تر بې عزتي نو دا خبره ښه ده کنې نو بیا به خلک ورځي د خلکو کورو لره خلک به بې عزته کوي د چا لوڼې د چا خویندې به د ځانه سره بیایي بیا به ته ځې کیس به کوې دا نسي کېدلی دا قطعا نسي کېدلی دا د انسان د مسلمان د ایمان تقاضا دا نه ده الله رب العزت دې موږ ته ټوله وساتي الله دې هر مسلمان وساتي الله رب العزت دې و هیڅ چاته توفیق نه ورکوي چې د چا بې عزتي وکړي الله دې هیڅ چاته توفیق نه ورکوي چې د چا مال وخوري الله دې هیڅ چاته توفیق نه ورکوي چې څوک د چا سره جنګ وکړي الله دې هیڅ څوک و هیڅ چي ته نه دروي چې بیا څوک مړ کړي یا مړی وکړي یا انسان چې دی هغه له دې دنیا رخصت کړي الله رب العزت دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي عزیزانو الله رب العزت خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي